أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم. سورة عبسة مكية وهي 42 آية. سورة عبسة مکی سورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی وهي 42 آية 22 آياتنا لي وفيها ركوع واحد او پدې یو رکوع ده او د دې نه پس تر اخره پورې ټول سورتونه یو رکوع دي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کی د دین اسلام تبلیغ شروع کړو. سلک غند خلق مسلمانان شویو او اکثریت په کفر باندې پاتی. دغه وخت کې دا قریشو بعض سرداران پیغمبر علیہ السلام ته راجمع شویو او پیغمبر علیہ السلام هغوی سره خبرې کولې، هغوی یې پویول. بعض روایاتو کې د هغوی نومونه هم راغلي وي چې کم سرداران لکه ابو جهل، عتبہ ابن ربیعہ، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، شیبہ وغیرہ. دا لوی لوی سرداران د قریشو راجمع شوي. دغه وخت کې یو صحابي دی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. داغه نظر لګېدنه او مجلس ته ورغی او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي د یو آیات په باره کې دا آیات څنګه دی او بار بار آواز کوي یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ.
تا ته چې کوم علم الله درکړی د هغې تعلیم ماله راکړه او په دې آیات مې پوه کړه. نو بار بار دا خبره کوي. جواب غواړي. نو دغه وخت کې کفار مکه سرداران راجمع دي، هغوی ته تبلیغ د دین کېږي. پیغمبر علیه السلام د دوی په پوهولو کې مصروف. نو په دې موقع باندې د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ داسې خبرې او داسې تپوس کولی پیغمبر علیه السلام مناسب ونه ګڼل. وجه دا و چې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ مسلمانو د لپاره موقع بیا هم وه چې بیا راغلی بل وخت کې به راغلی و تپوس پې کړو. خو د کافرانو دا لوی لوی مشران چې راجمع وو نو د دوی راجمع کېدل اسان کار نه و. نو پیغمبر علیه السلام اراده دا وه چې دوی به پوه کړم، نو چې کله دوی پوه شي نو د دوی په وجه به ډېر خلک مسلمانان شي. د هغوی د ایمان راوړو توقع کېدی شوله. منځ کې دا صاحب راته د خبره کټ کوله. اوس که پیغمبر علیه السلام دته توجه کی نو دا کافران لوی لوی خلک د دنیا په اعتبار هغوی وایي چې ګوره موږ له توجه را نه کړله او یو نابینا له توجه ورکړه، شاید چې دوی باندې دا بد وګڼي او د اسلام دعوت د دې وجې نه دوی قبول نه کړي. د پیغمبر علیه السلام تندی مبارک داسې تریو شو او د دنې مخ واړو د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دنې مخ واړو. خو چې دغه مجلس ختم شو پیغمبر علیه السلام کور ته را روانېده. دا آیاتونه نازل شو عبس وتولى ان جاءه الاعمى. نو دې ده کې پیغمبر علیه السلام دا طرز عمل دا یو اجتهاد و چې د مسلمانانو د آداب مجلس خلاف طرز گفتگو د اختیار کړی عبدالله ابن مکتوم. د پیغمبر علیه السلام اجتهاد وکړه چې دی خو د کوربند دی خپل سړی د دې هر وخت راتلی شي، خو دې نورو ته پرېښودل او دې ته مقور کول پکار. مخ مبارک واړو. یو دا اجتهاد مو چې د دې کافرو دا شرک او کفر دا غټه ګناه وه، او که عبدالله ابن ام مکتوم ته آیات نه ورځي او نه پوهېږي نو دا دومره ګناه نه ده. د دې مخنیوي بل وخت هم کیدی شي، خو د دغې غټې ګناه شرک او کفر نه دا نور کافران منې کول دا اهم کار دی. او دا عبدالله ابن ام مکتوم فروعی مسئله ده، اصولی مسئله نه ده. نو دا اجتهاد پیغمبر علیه السلام وکړ او الله دا خوښ نه کړ. دا اجتهاد الله خوښ نه کړ، درست یې ورته ونه وی. بل اړخ ته تنبیه پیغمبر علیه السلام له په دې ورکړی شوله چې دا سړی مسلمان دی او د دینی علم طالب دی او سوال درنه کوي، نو دله جواب ورکول دا فایده یقیني ده. عبدالله ابن ام مکتوم ته جواب ورکول دې کې فایده یقیني ده. او دا ته چې کوم خلک پوهې دوی به یا ایمان راوړي یا نه، د دوی فایده او مسلمانېدل یقیني نه دي. کوم چې کافر دی هغوی ستا خبره اورېدل نه خوښوي، نو فایده به ته څه واخلي؟ نو دا اصل یو وهم دی چې دی به مسلمان شي، او دا عبدالله ابن ام مکتوم فایده یقیني ده. نو تا ولې د کافرو د خبرې له اهمیت ورکړ او د صحابي دا خبره دې له اهمیت ورنه کړ؟ او بله وجه دا هم ده چې دی خو اعما نابینا دی، ده ته څه پته لګي چې تا سره څوک ناست دی، نو ځکه دی تاله داسې بار بار سوال کوي، آواز در کوي چې ما پوه کا. ده ته دغه مجلس ښکارېده خو نه. نو الله پاک آیاتونه راولېږل عبس وتولا. عبسا تندی یې تریو کړ
ترش رویی اختیار کړله په مخ مبارک باندې داسې آثار ښکاره شو چې دا خبره مناسب نه وه. تولا مخې وګرځو. اوس دې دی کې الفاظ داسې پکارو چې پیغمبر علیه السلام ته الله ویلي تا تندی تریو کو تا مخ واړو. داسې الفاظ پکارو خو الله پاک د پیغمبر علیه السلام ډېر لوی خیال ساتلی دی او ډېر اوچت مقام یې ورکړی دی، عزت یې ورکړی. نو په داسې الفاظ ورته الله ګیله ونه کړه چې تا مخ واړو تا مخ تندی تریو کو. نو د غایب صیغې ویلې ابسا تندی یې تریو کو وتولا مخ یې وګرځو لکه چې تا نه یادو بل څوک یادو. دې دی کې د پیغمبر علیه السلام یو خاص اعزاز دی، یو خاص اکرام دی چې صیغه د غایب استعمال شوله او داسې انداز دی لکه چې تا نه دا کار بل چا به کړي، تا به نه کړی دا به بل چا کړي. نو دې کې اشاره د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته ده او بله دا ستا د شان مناسب نو چې تا مخ اړولی وې تندی ترېو کړی وې. خو چې د غایب صیغې استعمال شولې نو دې کې دام زړه کې راتلی شي. لیکن یا الله پاک د پیغمبر علیه السلام نه داسې خفه شو چې اړ اوس ورته مخامخ خبره کوي نه چې تا داسې وکړو تا داسې وکړو. د غایب صیغې لکه چې الله تېنه اعراض وکړو نو الله د دې مخنیوی فورا وکړو. وما یدریک تا ته څه پته لګي. اوس مخامخ خبره بیا شروع شوله. پیغمبر علیه السلام ته توجه وکړله وما یدریکا تا ته څه پته لګي. هسې نه چې پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې راشي چې ګنې خدای پرېښو نه نه پرېښې مې نه تا ته څه پته لګي چې دې کې څونه فایده وه. او دې صحابي چې تپوس کړو نو دله کې جواب ورکړو دا اثر یقیني و. او د هغې نورو خلکو سره چې ته خبرې کوې نو دغه وهم دی چې دی به مسلمان شي مسلمان به نه شي. نو دې کې بیا د پیغمبر علیه السلام دلجویي ده که بالکل خطاب یې ورته نه کو نو دا شبه راتلله چې دا طرز د پیغمبر علیه السلام د الله دونه ناخوښ شو چې اوس ورسره خبرې نه کوي. نو دا به د پیغمبر علیه السلام دپاره ناقابل برداشت غم و. نو الله ورته فورا وویل وما یدریکا تا ته څه پته لګي. مخامخ خبره بیا شروع شوه. لعله یزکا دا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شاید چې دې ځان پاک کی او یذکرو فتنفعه الذکرا یا دې نصیحت والی نصیحت ورته فایده ورسوي. نو دا فایده ده پکې دا دې چې تپوس کوي نو د ده په تپوس کې فایده یقیني ده او ستا په تعلیم باندې به دې د خپل نفس تزکیه وکړي کمال به حاصل کړي. او که نور ځان پاک نه کړي شي نو کم از کم ذکر الله کې به راشي د هغې فایده به ورته ورسېږي. یزکا او یذکره ځان به پاک کړي او نصیحت به حاصل کړي. نو یزکا دا مقام دا نیکانو متقیانو د ده ته به هغه اوچت مقام حاصل شي. دی به د خپل نفس د ظاهري و باطني قسم هر قسم گندگونه پاک کی. او یذکره دا مقام د دین په لار باندې د تګ ابتدایي حال دی. دې کې یو مسله ده او هغه دا چې پیغمبر علیه السلام ته په یو وخت کې دوه کاره مخې ته رالل. یو مسلمان ته تعلیم ورکول او د هغه دلجویي یو کار دا دی. او دویم کار غیر مسلم ته هدایت کولو دپاره متوجه کېدل. یو کار د مسلمان تعلیم او دلجویی او بل کافر ته هدایت او هغه طرف ته توجه کول.
نو دې ده کې قرآن پاک نه معلومه شوله چې دا ړومبنی کار ډېر اهم دی د دې مسلمان اصلاح وکړه د ده د تعلیم فکر وکړه د ده دلجویي وکړه دا کار مقدم دی دا مخکې دی اهم دی د دې نه چې ته کافرو ته ورځې هغوی ته وعظ او نصیحت کې دا خپل مسلمان رو دې پوهې کا کافر رسته نمبر دی اول د مسلمان نمبر دی نو د دې دویم کار د وجې نه د دې کافرو ته د هدایت کولو د وجې نه هسې نه دا ړومبنی کار کې رکاوټ رانی شي د مسلمانانو دا تعلیم تربیت دې کې دنه تاخیر رانی شي رکاوټ درنه رانی شي دې کې خلل رانی شي د مسلمانانو زیات خیال وساته اول دوی پوره کا د دوی کار وکړه نو دویم نمبر بیا کافرو ته متوجه شه لکه خپل مسلمانانو کې داسې لږ بدنام شولې که نه نو دا ښه نه ده که کافر کې بدنامې نه هغه خیر دی خو مسلمان کار کې د مسلمانانو کار کې ګورې ځان مه بدناموه دی کې نیکنام شه نو که دا بېدینه خلک تا ته خراب وایي تا له خراب نومونه در کوي د هغې پروا مه کوه اکبر آبادی وایي وی بے وفا سمجھے تجھے اہل حرم اس سے بچو کہ اہل حرم دا نیکان بزرگان تا بے وفا اگنی دتے نزان بچ کا دیر والے کج ادا کہہ دے یہ بدنامی بلی درمسال والا گرجے والا کہ اغوی تا تک کج ادا او کو گرفتارا او گڈ وڈنم تالا در کی نو دا بدنامی دے خلا و د مسلمانانو په نظر کې ځان مه بدناموه نو د مسلمانانو تعلیم او تربیت دا مخکې دی او د کافرو اصلاح او د هغوی اسلام ته راوستل دا رسته دي عبس وتولى عبسا تندے تریوکو وتولا او مخی اگرزو ان جاءه الاعما پدے خبر چد تراغی او نابینا وما یدریکا او تا تسپت لگی لعلہ یزکا شاید چدے زان پاک کی تزکیہ دا نفسو کی او یذکرو یادے سوچ کی فتنفعه الذکران نصیحت و تفید ارسی دے نصیحت والی سوچ کی نو نصیحت و تفید ارسی اما من استغنا ہر چے اگر کس دے چے بے پروائی کئی فانت لہو تصدى نو تدا اغد پار فکر منیے کفار مکہ ستان بے پروادی نو تدا اغوی فکر کئی وما علیکا اللہ یزکا پتا باندے لازم ندی وما علیکا پتا لازم ندی اللہ یزکا چدا کافر دزان تزکیونکی ستازی ما تبلیغ دے و تبلیغ دے کڑے دے کدے پسملار نراجی نو ندی راجی پتازی مواری ندا واما من جاءک یسعا ہر چے اگر کس دی چے تال راغ پمن من باندے وہو یخشا او دی دا اللہ نے یریگی فانت عنہ تلہا تا دا اگر تغافل کرے دے زان دیتے بے پرواہ کرے دے عبداللہ ابن ام مکتوم پمن راغ دا اللہ نے یریگی نو تا غسر تغافل کو زان دے پہ ناغر رکھ کلا انہا تذکرہ کلا ہرگز دا سندا انہا تذکرہ دا یو نصیحت تے فمن شاء ذکرہو پس اغسوک چے اغواری نو دا نصیحت دیات کی دا قرآن دے اولولی نو دا قرآن کمزے کلی فی صحف مکرمہ پا عزت مند صحیفوں کے دے صحف جمع دے دے کہ مفرد تینا مراد دے لوح محفوظ خدا غیبا دے اطلاق دا جمع پا دے اعتبار راغلے دے کہ تمام اسمانی صحیفے لوح محفوظ کے محفوظ دی فمن شاء ذکرہو پس اغسوک چے اغواری چی یاد کی دے لرا اولولی دے قرآن لرا
نو یاد دی کی ادللی فی صحف مکرمہ پاکیزہ صحیفہ لوح محفوظ کی لکلے دے مرفوعت مطہرت اوچت درجے والا دے لوح محفوظ اوچت دے مطہرت دیر پاکیزہ دے بے ایدی سفرت پلاسنو دلکن کو فرشتوں کے دے کرام بررہ دیر اچت درجے والا کرام عزت من اچت درجے والا بررہ نیکان لی دا فرشتے لکن کی دی او قرآن لکلی شوی دی پا اچت درجہ کی دی قتل الانسان ما اکفرہو قتل لیشی انسان ما اکفرہو سشی پا کفر باندې راپور تکڑی دی قتل الانسان انسان کافر انسان دے قتل شی ما اکفرہو سپنا شکریرا اڑولی دی من ای شیء خلقہ دس شین دے اللہ پیدا کرے دے لگزان تدی فکرو کی پخپل اصل باندے سوچ فکر دے انسانو کی دا کافر انسان دے دا سر پیدا دے یو بے قدر بے قیمت اساس کی نہ پیدا دے من نطفت دا نطفے نہ پیدا دے خلقہو فقدرہو اللہ جوڑ کرے دے دلرا فقدرہو نو پا اندازہ کرے دے تمام اندامنے پا اندازہ ورلا جوڑ کری دی ثم السبیل یسرہ بیا ورطا لار آسانا کرے دا دا کفر او دا ایمان لارے ورطا خود لے دا دا کفر او دا ایمان لار دوارے ورطا خود دی او آسانی کری دی چا پا کم لار زین و پاغیت لیشی انسان پر رحم کے اللہ جوڑ کرے دے نو دا رحم تیار یوا دا مور دا گیڑ تیار دوا بیا یو بل جلے پکے دا پاغے کے دے پروت تے اغدرے پدریو جلو پدریو تیارو کے محفوظ پدا سے مقام کے اللہ پاک جوڑ کو دا تا پتہ نوا دا مور پلار تا پتہ نوا بیا ورل زندگی ورکو تمام اندامونے والا برابر کلو او بیا دنیا تا دراتلو لارے ورطا آسان اکلا دنیا تا دراتلو لار دے انسان تا اللہ آسان اکلا دا اللہ قدرت تی کہ دنیا تا دراتلو لارے ام آسان اکلا او پا دنیا کی بیا دا کفر و دا اسلام دو لاری دی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دوارے وطا آسان اکلی پا کمزے پا خپل اختیار لار شاہ او که پا کفر لارے نو عذاب تیار دی او که دا اسلام پا لار لارے نو بیا جنت دی ثم اماته فاقبره بیا اللہ وفات کدے انسان لرا ثم اماته بیا منک فاقبره نو قبر کے خود فاقبره دا مرگ نرستو انسان قبر کے خود چی دا خلقو دا نظر لان لے دے دا حیوانات خوراک نشی دا خلقو پا مخ کی دا بے حرمتیو نشی نو پا قبر کے سنبال کا دا پیدا کول خو نعمت تی اللہ پل نعمت ذکر کے چی انسان ما پیدا کرے خلقہو اب دے ملک کے سفیدہ رچ دان دا نعمت پدے کے اللہ ذکر کے چی بیا ملکر لے دیکھ کم دا پیدا تخلیق انسانی ابتدا ورپسی انتہائی مرگ او قبر ہم پا انعاماتو کی ذکر شو نو دا مرگ مصیبت نبے بلکہ دا مرگ نعمت تے مرگم نعمت تے مرگ والے نعمت تے
حدیث مبارک کی راضی تحفة المؤمن الموت، دا مومن تحفہ مرگ دے. مرگ تا تحفہ ویلی شوی دے، دا نعمت ولی دے؟ دے جواب دا دے اللہ ولی المؤمنین، اللہ دا مومنانو دوست دے. اللہ دا مومنانو دوست دے. دوست دا دوست پا ملاقات خوشحالی گی، او دا دنیا پا زندگی کے دا اللہ سر ملاقات نشکولے، نو دا مرگ یو لارا را چی پا دی لارا لارش نو دا مومن چی تا مومنی نو تا دا اللہ سر ملاقات و دیدارو کے، نو تا تا چی دا اللہ ملاقات و دیدار ملاوی گی، نو دا لوی نعمت تے. نو دا نعمت دا مرگ پلار ملاوی گی، نو ذکر دا مرگ نعمت تے، او دا تحفہ دا مومن دا. مرگ نعمت تے. دا خدا قرآن و دا حدیث پرانا کی شلا اوز دا سی لگ دی خپل دماغ نم کار واخلا چی یو بندہ پیدا شنو اول کے خودے معشومی نو دا مور پلا خو سر دیر منی دے دا کی ناستو قابل ندے خو مور و پلارے پر الاس کی اخلی و ٹوپون ورکی دے پیستم ندے دے خپل دا کی ناستو ندے بیا رو دا کی ناستو شو بیا دا خرپوس شو نو پا خرپوس چی روانی نو مور پلار دا مینی نور چی اوچتی کیو پا غیق کی والی و دی رپوری جو کیو پا سری کیو دا سر نیم اوچت کی دیر قدر عزتی کئی مین و سر کئی کمزوری دا بیا رو دے پا خپل دا گردیدو شو دا کی طاقت را پیدا شو نو بیا جوان و نوجوان او بیا پوخ عمر 40 سال تو رسید دے پوری دے پا ترقی روان دے دا 40 سال نرستو بیا دے پا کمزوری را روان دے فلا پزان نپویگی جزا کمزوری ما یا کمزوری کئی کم پدے نپویگی نو چه دا شپیتو شی نو بیا پزان پوی شی یہ بس اس کمزوری راغ للا او دا بیا دا آخرت فکر امراشی توبه او باشی شپیتو کارنا پسد جمعه تطلیرات لیشی کور کم گرزی دیشی وچه دا سه دا اویا اتیا کالو شی نو بیا بغیر امسا او بغیر دلوسی گرزی دل گراد شی آدھا سلور نمی شی لیو سلط چورا سی نو بل بیا کور پروت تی نو بیا وی لگ میں پاسا وی او لگ میں کینا وی او فلانے کار او فلانے کار نو معشوم سر خو ابتدا کی مینه کیږي ارزو کې پغې گئے ہوئی او د دنه بیا ټول لري لري روان شي بیا ول خواله څوک راځم نه هغه خپل بچی مرست کیږي نو د دقه شانت کټ کې پروتي کله یو خوا مخاله یو کله بل خوا مخاله او بیا چې دا بیمارین په داسې حال کې راشي نو ځان پاکولم نشي نو خپل او دسماتی کې پروتي نو بیا خپل خپلوان دا حفاظت او د خدمت نه ستومانه شي نو چې څوک راشي دوا وکړي چې خدای ایمان نصیب کړي د دې څه مطلب چې خدای زر مړ کړي دوا وکړي چې خدای ایمان نصیب کړي نو ایمان کې غرض نه دی خو چې منګه د خدمت نه خلاص شو نو چې دې نه پس نورم جم دی وي نو بیا به څه کوي نو چې د هغې نه پس نورم کمزوري شي نورم بیکاره شي او بیا هم جم دی وي نه مري وایي مرګ یې پرده ده دا داسې وخت کې بیا مرګ چې دا تحفه ده د دنیا د دې تکلیفونو نه د پردی متاضع او محتاجۍ نه بچ شو نو مرګ تحفه ده مؤمن ده خو چې مړ شو نو بیا فاقبره په قبر کې داخل کړ دا عام حیوانات چې مړ شي نو په دې کلو ځمکه باندې پراته دي نو دا نور ځناور راځي هغوی یې بیا خنې خنې کوي او خوري او ماشی میگی او مچان او ډمبران خو چرته تللی دي اخر کې راشي پی اوس د دې په مقابله کې انسان ته وګوره چې کله وفات شي نو ډېر په قدر او په عزت باندې دله غسل ورکړي شي دله خشته کفن ورکړي شي بیا په ده باندې د جنازې مونځ وکړي شي قبر وکنیستی شي قبر کې دفن کی او ښه په اعزاز باندې د دنیا نه رخصت کی او بیا ورته دعاګانې شروع شي د نورو حیواناتو له دغه قدر عزت چا ورکړ چا هم نه هغوی له دغه قدر عزت نشته او انسان ته دا قدر عزت ملو شو د انسان دفن کول دا واجب دی د انسان دفن کول واجب دی ښکاره به نه پرېږدي
سوځول وغیرہ دا د انسان عزت نه دی هندوانې سوځوي یو بنده سوال کوي چې دا سوځول ښه دي که دا خښول ښه دي نو دی یو مثال دی دا انسان د دې خاورې نه پیدا دی د دې ځمکې نه پیدا دی یو سړی دی مالدار او د هغه یو بچی دی یوې ښځه ده یوې وینځه ده نو دا سړی چې بهر چټه ځي نو دا خپل بچی د دې ماشوم دی خپلې مور له ورکړي که د دغې وینځې له یې ورکړي د نوکرې له یې ورکړي خپله مور یې ښه ده چې د خپلې مور له یې ورکړي او که د دې خپلې مور په ځای والي او خال یې دغې نوکرې له ورکړي دغې وینځې له یې ورکړي دا د ماشوم سره ښه ونه شو نو دا انسان چې کله وفات شو دا خپله ځمکه دی خپله مور ده او دا اور خادم دی په دنیا کې ولا دی اور خدمت کو اخلی پخلی یې ولا کو چې مړ شو نو دغې وینځې له هغې له یې ورکو که د خپلې مور له یې ورکو ځمکې له یې ورکو که اور له یې ورکو هندوان یې اور له ورکوي مسلمانان یې ځمکې له ورکوي خپلې مور ته یې سپاري دا ځمکه د خپله مور ده دې ته وسپارلی شوي نو دا ځمکه دا پرده پوخ دې د باندې پرده اچولې ده ځمکه کې دننه چې څه وشو هېڅوک هم ته خبر نه دی بس الله خبر دی او بهر خو د اصحاب وینه دنه شروع شو چې دا تیلې یې ورته کړه او دا سرمن او دا غوښه او دا وینه او دا زوې سوځي کومې پورې د اصحاب وي رواني پرده یې د باندې واچوله ثم اماته فاقبره بیا الله وفات کړي انسان لره نو فاقبره بیا په قبر کې داخل کړو ثم اذا شاء انشره بیا کله چې الله وغواړي انشره نو د دې قبر نه به راپورته کړي دوباره به راجمدي کړي نو دا قدرت اوس هم الله سره شته مخکې مو او بیا هم دا قدرت ورسره شته په اول وارې پیدا کړي دوباره به بیا هم پیدا کړي ثم اذا شاء انشره بیا چې کله الله وغواړي راپورته به کړي د لره کلا هرگز داسې نه ده لما یقض ما امره د انسان د خپل خالق حق ونه پیژنده د خپل مالک حق ونه پیژنده او کم حکم چې دته شوی نو لما یقض ما امره کم امر چې دته شوی د هغه د انسان پوره نه کوي دا یو مطلب شو د دې آیات لما یقض ما امره او دویم مطلب یې دا دی لما یقض ما امره الله چې کومه فیصله کړې ده کم کم کارونه به کېږي هغه لا پوره شوي نه دي دنیا لا ختمه نه ده که څوک وایي چې دې کافر له دې فورا دلته سزا ورکړي نو نه الله لا دنیا باقي پرېښودل غواړي د دنیا د بقا متعلق چې کوم حکم شوی دی هغه لا پوره شوی نه دی نو چې کومې پورې دنیا آباده ده نو دې دنیا کې به جزا او سزا نه وي د جزا او د سزا لپاره آخرت دی فلینظر الانسان الی طعامه پس نظر دی وکړي انسان الی طعامه خپل طعام ته اول خپل خالق او مالک ته وګوره ذکر وشو اوس انسان خپل زندگی او بقا ته وګوره چې ستا د بقا لپاره کم اسباب تیار دي فلینظر الانسان پس نظر دی وکړي انسان الی طعامه خپل طعام ته انا سببنا الماء صبا چې موږ سرنګ راتوی کړي دي اوبه په راتویولو سره باران هم پې کړی دی ثم شققنا الارض شقا بیا موږ سیرې کړله د ځمکه په سیرې کولو سره دا نرۍ تیغه چې د دې ځمکې نه راوځي نو دې کې څونه طاقت دی چې د ځمکې مخ به اوښلی او دا به ترې راوځي تیغه کې هېڅ طاقت نشته دی خو الله ورته ځمکه کوله وکړله او دې تیغې ترې سر را وویسته انسانه تا کې هېڅ طاقت نشته چې ته به د قبر نه روغ جوړ راوځې خو الله به دا ځمکه کوله وکړي تا به د دې ځمکې نه روغ راوباسي ثم شققنا الارض شقا
بیا منگا سیر کو زمکی لرا پسیر کولو سرا فانبتنا فیها حبا پس من زرغن که فیها پا ازمکا که حبا دانے وعنبا او انگر وقضبا او ترکاریانے وزيتونا او د زيتون ونا ونخلا او كجري وحدائق غلبا او باغنا غن حدائق باغنا غلبا غن وفاكهة وأبا او ميويم زرغون اكللي وأبا او گیا واخ بس وغيرها أبا بس گیا متاعا لكم ولأنعامكم دا استاسو دا فیدے دا پارا ولانعامکم استاسو دا چارپایانو دا پارا دا زرغونه چی دا زمکی نا اوشلا دا غلی وغیرہ دا دا انسان خوراک او دا بوس واقع وغیرہ دا دا حیواناتو فاذا جاءت الصاخة پس ہر کل چراشی اگر تیز آواز چی غوگونا کنون کرے صاخة تیز آواز چی غوگونا پکنیگی مراد تنرش پیلے آواز دے یوم یفر المرء من اخیه فکمرد سے تختی بسڑے من اخیه دخپل رورنا و امه دخپل مورنا و ابیه دخپل پلارنا و صاحبته دخپل بیبنا و بنیه دخپل زوینا دخپل زامنو نبم تیختا کئی دا تیختا ولی کئی اسی ندے مانا نیکیو غواری نو که ما نیکی زده لور که مذهب دوزخ تلال شما نو دی وجنا یو دا بل نتیختا کی لکل امرئ منهم دا هر یو کس دا پارا دا دوین یوم اذن پدغ رزبانه شأن یو حال بی یغنیه چه دا بل نبی بی پروا کری وی دا یو بل تپوس پختن نشتا او خپل فکر ارچا اکسر دے ہر بندہ دخپل زان فبارکے رب هب لی نفسی خدای زما زان ما ترو بخا ہر سوک دا زان فبارکی لی یو زمان پیغمبر علیہ السلام ہر زان فبارکی تپوس نکی رب هب لی امتی رب زما امتیان رو بخا وجوه یومئذ باز مخون پدغ رزبان مصفرتن روخان بی ضاحکتن خندیدن کی بوی مستبشرتن او خوشحال بوی دا مومنانو مخون پدغ رزبان روخان خندیدن کی خوشحالا ووجوه یومئذ بعد مخون پدغ رزبان علیها غبره پدغ مخون باندی گرد غبار بوی ترحقها قطره چلو شوی وی پدے بانے توروانے پدے ماخونو بانے بے توروانے خطلی وی اولئک هم الکفرة الفجرة دغ کسان کفرة کافران دی الفجرة فاجرانو گنانگار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.